السلام علیکم. کوم ملګري چې په نوې ویزه باندې راغلي دا ویډیو ټول وګورئ. د هغو د ویکسین د رجسټریشن مسله ده. ګورئ ورونو، ما ګروپ هم جوړ کړی دی. په دغه ګروپ کې زموږ سره تقریبا 40 پورې کسان ملګري راغلي دي. ګوره ټول ملګرو ما تاسو ته طریقه په وایس میسج کې موښوله، خو کیدای شي تاسو په علم کې باندې راځي. زه تاسو په دې ویډیو په ذریعه سره پوهیوم. د الله بندګانو ما تاسو ته ووایې په وایس میسیجز کې ما تاسو ته ووایې چې ګورئ داسې کار وکړئ. که تاسو په خپل رجسټریشن نشئ کولی نو طریقې کار یې دا دی چې د اقامې چې کوم د هغې پی ډي اف فایل به جوړ کړئ. پی ډي اف فایل دا د پلی سټور نه ډاونلوډ کړئ د هغې او سکین به کړئ او صفا یو تصویر راولېږئ چې د 1 MB نه کمې، خو چې پی ډي اف کې صحیح شوه، ځکه چې بیا ریجکټ کېږي. او د پاسپورت د اولنې چې کوم پیج دی نو تاسو سره دویم هم ولګوئ. زه هم اولنې فرسټ پیج چې کوم دی په کوم باندې ستاسو نوم او معلومات دي د هغې تصویر پی ډي اف کې راولګوئ چې د 1 MB نه کم یو سکین وي، سکین بیخي صفای دوه شو. او دریم نمبر چې کوم دی دوستانو د ویکسین سرټیفیکیټ 1 MB نه کم سکین وي پی ډي اف کې. دا درې شو. یو خبره شوه د دې سره یو اکټیو خپل نمبر چې مطلب که تاسو نه پوهېږئ چې زه د رجسټریشن کومه کله نو چې تاسو ته په هغه ټیم کې او ټي پي درځي نو چې هغه او ټي پي تاسو ما ته په هغه ټیم کې راولېږئ زما ځکه چې هغې کې ټیم کمي. دویمه خبره دا دوستانو، یو ورسره ستاسو ایمیل چې کوم ایمیل ستاسو په موبایل کې اوبن دا دوه شیزونه دا چې کله تاسو راولېږئ دوستانو نو په دې طریقه باندې به ډېر په اسانۍ سره ستاسو دغه وشي. نو بعضې ملګري پکې ما ته وایي عمر وایي دا صحیح دا صحیح. خیر دا څه خبره نه ده کیدای شي تاسو به نه پوهېږئ یا ستاسو علم کې به نه. دا ویډیو تاسو وګورئ دوستانو او د دې ویډیو نه پس چې ما تاسو ته کومه طریقه در وښوده په دقه طریقه باندې تاسو د خپل ډاکومنټس تیار کړئ. او که تاسو نشو کولی نو په دقه ګروپ کې خو ما ته پرسنل کې بیا رالېږئ ځکه ګروپ کې د ستاسو پرسنل معلومات دي نو ګروپ کې ډېر کسان دي نو هلته خپل پرسنل معلومات مه شیر کوئ. نو دغه طریقه دوستانو آی هوپ انشاءالله تاسو په دې باندې پوه شوي یئ.